أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ستاسو سره د امډیکیټ سیریز په نوې ټاپک کې حاضر یم او نن زموږ چپټر کیمیکل ایکولیبریم دی. په دې کې به موږ د کیمیکل ایکولیبریم سره کې چې کوم ریلیټډ دی پی ام ډي سي سره د سلیبس یا د امډیکیټ سلیبس سره کوم ټاپک دی هغه موږ ډسکس کوو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. د ټول ناول د چپټر نوم چې دی هغه کیمیکل ایکولیبریم دی. کیمیکل ایکولیبریم وایي څه ته؟ کیمیکل ایکولیبریم دې څه شی حاجی کیمیکل ایکولیبریم دا یو سټیټ دی، یو حالت دی د یو ریورسیبل ریاکشن. د یو ریورسیبل ریاکشن هغه سټیټ، هغه حالت چې په هغې کې کوم دوه اپوزیټ ریاکشنې چې کومې روانې په ریورسیبل ریاکشن کې خو موږ ته پته ده. دا زما سره اگزامپل دی، ګورئ چې دا په دې کې چې دی یو فارورډ ریاکشن او یو ریورس ریاکشن دا دوی دواړو ته اپوزیټ ریاکشن یا اپوزینګ ریاکشن ورته ویلی شي. چې کله په دې دواړو ریاکشنو کې کوم چې فارورډ او ریورس ریاکشن دی په دې کې دا چې دی په سیم ریټ باندې کېږي او د دې ریاکټنټ او د پروډکټ هغه کنسنټریشن چې دی هغه کانسټنټ پاتې شي، چینج کېږي نه. دغه حالت ته موږ کیمیکل ایکولیبریم وایو. مطلب څه شو؟ یو داسې سټیټ په ریورسیبل ریاکشن کې چې کله فارورډ ریاکشن او ریورس ریاکشن ریټ ایکول شي، دغه کنډیشن ته موږ وایو کیمیکل ایکولیبریم. په ایم سی کیوز په دې څنګه راځي؟ ایم سی کیوز داسې راځي چې په کم کنډیشن کې ریاکټنټ او د پروډکټ کم کنسنټریشن چې هغه کانسټنټ وي. نو یاد ساتئ چې په ایکولیبریم کنډیشن کې د ایکولیبریم په سټیټ کې د پروډکټ او د ریاکټنټ کنسنټریشن چې هغه بالکل صحیح هغه کانسټنټ وي. حاجی بل خبره، بل ام سکو څنګه راځي چې کیمیکل ایکولیبریم چې دی هغه په کم سټیټ کې پاسبل دی؟ په ریورسیبل ریاکشن کې، په ایریورسیبل کې، په دواړو کې، کنه په یو کې هم نه. یاد ساتئ چې کیمیکل ایکولیبریم صرف او صرف په ریورسیبل ریاکشن کې پاسبل دی. نو یو دا ام سی کیو چې کیمیکل ریاکشن په ریورسیبل کې پاسبل دی، بل دا ام سی کیو چې په کیمیکل ایکولیبریم کې د ریاکټنټ او د پروډکټ کنسنټریشن کانسټنټ شوی، مطلب چینج کیږي نه. کانسټنټ مطلب دا نه دی چې ریاکټنټ او پروډکټ 10 مول پر لیټر دی جو دا پروډکټ بم 10 مول پر لیټر نه. پاسبل نه ده، ډیفرنٹ به خو بدلیږي به نه، چینج کیږي به نه. لکه فار ایگزامپل دې سیټ ته 1 ګرام دی، دې طرف ته 2 ګرام پر مول یا سمپل جست علم او دې نه 3 ګرام جوړیږي. نو چې کله و سپوز مونږ دا 1 دی او دا 2 دی، نو چې ایکولیبریم راشي کېدای شي چې دا 0.5 باندې سټاپ شي او دا په 1 باندې سټاپ شي او دا په 2 باندې سټاپ شي. نو چې کله داسې یو کنډیشن و چې دا ویلو په دغه ځای ویلو 0.5 پاتې کېده، 1 پاتې شو، 2 او نور چینج راتلو، نو دې حالت ته مو وایي چې دا کانسټنټ کنډیشن دی، د ایکولیبریم کنډیشن دی. دې سټوډنټ په دې کنفیوز کېږي د هغو د کانسټنټ د نه بدلېدو مطلب دی چې دلته کې 2 ګرام دی، دلته 1 ګرام دی، دلته 3 ګرام دی، به ټول عمر داسې نه. د کنسنټریشن به بدلیږي خو چې کله کنډیشن دغه ته لاړ شي ایکولیبریم ته، هغه په خپل ځای باندې انچینج پاتې شي. حاجي اوس د ریورسیبل ریاکشن لپاره لږ ایکسپلینیشن کوو چې ریورسیبل ریاکشن څه شی دی. نو ریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن دی چې هغه کمپلیشن طرف ته نه ځي او پروډکټ چې دی هغه دوباره ریاکټنټ جوړوي. دې ریاکشن ته موږ ریورسیبل ریاکشن وایو. هغه ریاکشن چې پای کې چې هغه کمپلیشن طرف ته نه ځي، هغه ریاکشن چې هغه کمپلیشن طرف ته نه ځي او ریاکټنټ چې دی هغه پروډکټ بار بار جوړوي او پروډکټ چې ریاکټنټ بار بار جوړوي، مطلب سټاپ کیږي نه، بار بار رواني. دغه قسم ریاکشن ته ریورسیبل ریاکشن. هغه ریاکشن چې پای کې ریاکټنټ نه پروډکټ، د پروډکټ نه ریاکټنټ جوړیږي، یا هغه ریاکشن چې هغه کمپلیشن طرف ته نه ځي، یا هغه ریاکشن چې په هغې کې کنسنټریشن چې کانسټنټ پاتې کېدی شي، هغې ته موږ ریورسیبل ریاکشن وایو. حاجي اوس د دې ریپرزنټیشن څنګه به موږ کوو؟ نو دوه ایروز چې دي هغه دې لپاره یو ته فارورډ ایرو وایي، یو ته ریورس ایرو وایي. مطلب داسې قسمه ایروز چې د ریاکټنټ، دا ریاکټنټ سایډ دی او دا پروډکټ سایډ دی، د دې په منځ کې دا کم ایرو چې تاسو وینئ دا موږ ته دا څه اکس راکوي، دا څه ظاهروي موږ ته چې دا ریاکشن د ریورسیبل ریاکشن دی. دا موږ ته دا ظاهروي چې ریاکشن کې به ایکولیبریم خامخا راځي. دې کې دا کم ایرو چې دا د فارورډ ریاکشن ظاهروي، مطلب چې د ریاکټنټ نه په دې کې پروډکټ جوړیږي. او دا کم ایرو چې تاسو ښکاري دا لاندې چې دا ماته ریورس ریاکشن ښیي، یعنې په دې کې د پروډکټ نه ریاکټنټ جوړیږي. یعنې د فارورډ ریاکشن مطلب دی چې د ریاکټنټ نه څه جوړیږي؟ پروډکټ. د ریورس ریاکشن مطلب دی چې د پروډکټ نه چې دی، د پروډکټ نه چې دی ریاکټنټ جوړیږي، د پروډکټ نه ریاکټنټ جوړیږي. ښه داسې اګزامپل دی چې مونږ اخیستی دی. ګورئ په دې کې SO2 + O2 چې کله ریاکشن وکړي
دا غین SO3 جوړیږي او SO3 بیا O2 او SO2 راکې دې قسمه ریاکشن ته موږ ریورسیبل ریاکشن ورته وایو. څه ورته وایو؟ ریورسیبل ریاکشن ورته موږ وایو. په دې کې فارورډ د دې کې زیاتره مسکوز راځي چې دې ریاکشن فارورډ ریاکشن کم دی. نو ما تاسو ته دلته کلیر کړه چې ریاکټن نه پروډکټ جوړیږي دا به فارورډ ریاکشن او چې کله د پروډکټ نه ریاکټن جوړیږي دا به ریورس ریاکشن. دا شان دا هم یو اگزامپل دی د ریورسیبل ریاکشن چې پای کې H2 او I2 ملاويږي او دا غنه 2HI جوړیږي. نو په دې ام سی کیو د سره راځي په دې ریپرزنټیشن باندې چې which of the following arrows show reversible reaction. نو که تاسو لا په اپشن کې دسه ایرو درکې، په بل اپشن کې دسه ایرو درکې، په بل اپشن کې دسه ایرو درکې، په بل اپشن کې دسه ایرو، دا هم غلطي، دا به هم غلطي، دا به هم غلطي، څه کریکټ چې دا به دا یو ریورسبل ریاکشن لپاره دا ډېر امپورټنت خبرې دي. خاجي د دې نه علاوه په دې باندې چې کوم ریاکشن را اگزامپل راځي، اگزامپل کوم امسکوز راځي په ریورسبل ریاکشن باندې تاسو ته وایي چې دا ریاکشن درکې د دې پاور ریاکشن په لادینو کې کم یو دی. نو تاسو ته ما کلیر کړی دا چې کله د ریاکټن نه پکې پروډکټ جوړېدو نو سپوز تل د سیدر کې هم دا جواب سي دي کې د ریاکټن نه پروډکټ جوړیږي. دغه شانتي کې چې پکې د پروډکټ نه پکې ریاکټن جوړیږي، سپوز SO3 نه SO2 او O2 جوړیږي، دې ته موږ وایو چې دا ریورسیبل ریاکشن دی. نو په دې باندې څه قسم امسکوز راتلی شي. دغه شانتي کې ان کیس تاسو دا یو اگزامپل درکې نو په دې کې د کله چې د H2 نه او د I2 نه 2HI جوړېدو نو دا فارورډ ریاکشن شو، دا څه ځای دا فارورډ ریاکشن ځای دی. او چې کله د 2HI نه H2 پلس I2 جوړېدو نو دا به تاسو ته ریورس ریاکشن چې دا ښایي. نو دې باندې امسکوز راځي، لازمي نه چې دا دې راشي، نور راځي خو سیب کنسپټ چې دا هغه ته کلیر کړي. ښه چې زموږ په امډیکیټ کې اوس نور چې کوم خبرې دي هغه د فارورډ او د ریورس ریاکشن کریکټریسټکس دي. فارورډ او د ریورس ریاکشن کریکټریسټکس دي، هغه مونږه ایکسپلین کوو. حاجی کریکټریسټکس د فارورډ او د ریورس ریاکشن څه دي؟ زه تاسو ته یو جنرال اگزامپل درکوم چې پای کې دې سایډ ته ریاکټنټ دي، هغه لول لاړ شي پروډکټ ته او بیا پروډکټ واپس راشي ریاکټنټ ته. نو کریکټریسټکس هم د دې خبرو نه موږ راوستي شو. ګورئ جی په فارورډ ریاکشن کې به د ریاکټنټ نه همیشه پروډکټ جوړیږي. چل وایي په فارورډ ریاکشن کې به د ریاکټنټ نه همیشه پروډکټ جوړیږي، د ریاکټنټ نه به همیشه پروډکټ جوړیږي. بل دا د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته ځي، دا لیفټ سایډ دی دا رائټ سایډ دی، دا به خامخا د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته ځي. بل انیشل سټیج کې د دې ریټ چې هغه ډیر زیات سیوا یې ریزن سره ریزن دا دی چې د کنسنټریشن چې هغه سیوا ده، کنسنټریشن از مور، کنسنټریشن از سیوا د دې د وجې چې مونږه وایو چې د دې ریاکشن انیشلی چې نو هغه سي دغه کنسنټریشن چې ډیر زیات سیوای فاست دي. خو د ټایم سره سره چې دی چونکې تاسو په دله چې دا ریاکټن به را کنورټ کېږي پروډکټ ته، ریاکټن به کنورټ کېږي پروډکټ ته، نو چې ریاکټن پروډکټ را کنورټ کېږي دا به ورو ورو څه کېږي ګریجولي چې دا به سلو ډاون کېږي. ښه جی، نو دا خبرې چې دي دا یاد ساتئ چې فارورډ ریاکشن کې به د ریاکټن نه پروډکټ جوړیږي. یو پراپرټي دا ده، دا به د لیفټ نه رائټ سایډ ته ځي. بله پراپرټي دا ده چې د کنسنټریشن په حواله کې سیوای نو د ریټ به ډېر زیات تیز وي، ځکه ډېر کنسنټریشن وي ډېر تیز فارورډ کېدل. او کله چې څلورم نمبر پوینټ دا دی چې چونکې کنسنټریشن ورو ورو به کمیږي استعمالیږي به نو د ریټ به ورو ورو ډاون کېږي، دی به سلولي ګریجولي چې دی سلو کېږي به. ښه اوس راځو د ریورس ریاکشن ته. ریورس ریاکشن کې تاسو ته پته ده چې د پروډکټ نه څه جوړېږي ریاکټنټ جوړېږي. نو چې دې ځای ته موږ راشو په اوله کې ریاکټنټ ډېر دي او پروډکټ نشته، نو چې پروډکټ نشته نو ټول اولنۍ خبره د ریټ خو به خامخا چې د سلو ریټ از ویری سلو او بیا ورو ورو د سپیډ اپ کېږي. نو ورو ورو به د سیوا شي ځکه چې د پروډکټ جوړیږي چې کله پروډکټ جوړېدو ډېرېدو نو اوس به د کنسنټریشن چې ډېرېږي نو د ده به ریټ سیوا کېږي. څنګه چې دلته کې راوله کې ریاکټنټ ډېر وي د ریټ انکریز کېدو، لاوله کې سیوا او ریټ سیوا او چې کله پروډکټ جوړېدل ریټ ورو ورو کمېدو. حاجی اوس د دې نه علاوه دا دې کې په پروډکټ نه ریاکټنټ جوړېږي، دا اولنۍ خبره امپورټنټ ده. بله خبره دا د رائټ نه لیفټ ته ځي. اوس تاسو وایئ چې دلته کې خو د لیفټ نه رائټ راغلی خو دا ما جدا لیکلي دي، دې ځای ته تاسو وګورئ دا ریاکټنټ چې دا په لیفټ سایډ باندې دی، دا پروډکټ چې دی دا په رائټ سایډ باندې دی. نو کله چې فارورډ ریاکشن کېږي د لیفټ نه رائټ ته ځي که نه، دا ګورئ لیفټ نه رائټ ته، چې ریورس ریاکشن کېږي د رائټ نه لیفټ ته راځي. نو ما ځکه لیکلي دی رائټ ټو لیفټ ته راځي.
د ریټ په اول کې چې سلو ریزن دا چې پروډکټ لول کې نه ریاکټنټ ډیری نو خو وخت سره ضرورو سپیډ اپ کیږي دا غو مین کریکټریسټکس چې کوم موږ د فارورډ او د ریورس ریاکشن په باره کې چې موږ وویل خاجي اوس د دې نه علاوه زموږ سره چې دی د موږ دا نیومریکلی ریپرزینټ کوو څنګه نیومریکلی چې دا موږ ریپرزینټ کوو نو د دې لپاره چې دی موږ لا اف ماس اکشن چې دی هیلپ پالو د چا هیلپ پالو لا اف ماس اکشن موږ هیلپ پالو لا اف ماس اکشن ماته سوی لا اف ماس اکشن ماته دا خبره کوي چې ریټ اف فارورډ ریاکشن چې هغه به تعلق ساتي د ریاکټنټ د کنسنټریشن سره دې لپاره تاسو جنرال ریاکشن مغسته شي چې ریاکټنټ پروډکټ جوړیږي یعنی ریټ اف فارورډ ریاکشن به تعلق ساتي د ریاکټنټ سره او دغه شانتي د دینه پروپورشنلی ساين چوبا سي د کانستانټ اف فارورډ ریاکشن شو د ایکویشن نمبر 1 ورکړي دغه شانتي لاپ ماس سیکشن ماته دا وایي چې د ریورس ریاکشن چې لکه پروډکټ نه ځکه ریاکټنټ جوړیږي د ریټ ډایرکټلی تعلق ساتي د پروډکټ د کنسنټریشن سره د چا د کنسنټریشن سره د پروډکټ د کنسنټریشن سره نو دینه پروپورشنلی ساين واسي ریټ اف ریورس یا ریټ اف بیکورډ به سره تعلق ساتي کې ار یا کې بي انټو پی سره د ایکویشن نمبر 2 ورکړي وس 1 او 2 چې دی د ایکویلیبرم حالت کې ایکویلیبرم حالت کې څه چلی په دې یو خبره کې دند چې نو ام سی کیوز موجود دي چې په ایکویلیبرم په حالت کې فارورډ ریاکشن ریټ چې هغه به د ریورس ریاکشن ریټ برابر وي فارورډ ریاکشن ریټ به د ریورس ریاکشن ریټ برابر وي نو دا راولې په دې ځکه ولګوي کې اف انټو ار او دغه شانتي دا دلته ولګوي اوس دوه کانستانټ چې هغه جدا کوي کې اف ډیوایډ بای کې ار is equal to product چې هغه جدا کوي او ریاکټنټ په لاندې راولي نو کله چې دوه کانستانټ دي دوه ته ریټ کانستانټ وي دا ریشیوز اف ریټ کانستانټ دي دا سوي دا دی ریشیو اف ریټ کانستانټ ریشیو اف ریټ کانستانټ ریشیو اف ریټ کانستانټ دی دا ریشیو اف ریټ کانستانټ چې دا یو نوې کانستانټ یعنی کې سی چاغه تا equilibrium constant ورته لشي څه ورته لشي equilibrium constant ورته لشي دا څه برابر دی دا د پروډکټ د کنسنټریشن او ډیوایډ بای د ریاکټنټ د کنسنټریشن برابر دی نو دا زمونږ هغه نیومریکل ریپرزنټیشن شو چې کوم مونږ د لیکل دي چې کیسي د پروډکټ کنسنټریشن ډیوایډ بای د ریاکټنټ کنسنټریشن دا راغله څنګه دا د لا ماس سیکشن او د ایکویلیبرم د حالت نشي راوځي وس د دې کیسي درويستو څه فائدہ دا موږ د سره لپاره راوستو چې دا کیسي مارا واغستو دا یو کوم چې مالک لري د کیسي د راوستو فائدہ دا و چې مال اکثر ریاکشن راکې اما ته وایي چې تر دې کیسي ولیکا زه یو एग्जांपल در کوم سپوز مال یو एग्जांपल راکې N2 plus 3H2 او 2NH3 ما ته چې دې ریاکشن کیسي ولیکا یا دې ریاکشن کیسي څنګه ده یاد ساتئ چې کیسي چې برابر وو د پروډکټ کنسنټریشن پروډکټ دا ده خدای یا سره دا 2 بدلته نه لګوي دا ول پاس او پاور کې راځي دا د کیسي ویلیو ډیفینیشن مطابق موږ M2 بداو لګوي پلس باندې لګوي او بیا H2 لګوي او دا 3 په دې باندې د پاس او پاور لګوي دا زما سره د دې لپاره سنی ریاکشن کیسي شو نه نسبت تاسو ته راځي مختلف एग्जांपल به د ریورس بل ریاکشن در کې راغلی تاسو بیا کیسي راو باسي په دې ام سی کیو څنګه جوړیږي په دې ام سی کیوز د څه جوړیږي چې تعالی ریاکشن در کې تاسو د کیسي راو باسا یا تعالی دا کیسي ویلو د تاسو د ریاکشن به کمی وي تاسو په دا پروډکټ نه دا پروډکټ لیکي او دا ریاکټنټ دی نو ریاکټنټ لیکي بل دا 3 د سره د مخته ویل کې دا 2 د سره د انستری مخته ویل کې په دې باندې دا ام سی کیو شراغه راتلی شي د دې نه علاوه چې د دې مونږ د دې یونټ هم راوستې شو یونټ اف کیسي په دې هم ام سی کیوز راتلی شي یونټ اف کیسي چې هغه خو چون کې پر ریاکشن ډیپندنت دی ځکه چې دوه کیسز دي په کیس 1 کې کیسي چې must may have no unit may have no any unit د یونټ نشي پاس نه به لګي یونټ بنسب جست ریشیو بس نمبر وي هغه کم کیس کې کله چې د پروډکټ کنسنټریشن چې دی د ریاکټنټ کنسنټریشن برابرۍ په کیس کې دا مې ام سی کیوز دی لکه زه تاسو ته یو एग्जांपल درکم H2 + I2 یو ریورسبل ریاکشن دی دنه 2HI جوړیږي
نو د کی سی یونټ لپاره تاسو پته ده چې د پروډکټ کنسنټریشن چې هغه لپاره ولیکي مول پر ډیسیمیټر کیوب هول سکوير دغه شان د لپاره هم د لپاره هم د دوه دي نو دوه پیری به مول پر ډیسیمیټر کیوب هول سکوير ولیکي نو دم سکوير دی دم سکوير باندې به سره کینسل شو نو بس نو یونټ نو دلته کې یونټ رانغی شاید چې ون ویلیو راشي خو یونټ یې نشته ځکه د دې خو ما صرف ویلیوز ونه غورځولې ما صرف جست یونټ وغورځولې نو کله چې د پروډکټ کنسنټریشن دا 2 مول دا دوه 2 مول دا د ریاکټنټ کنسنټریشن برابر په دغه ټایم کې د یونټ باندې نو یو اپسکوس په دې باندې چې جوړې دي شي حاجی د دین علاوه بلکې زده چې د ریاکټنټ او پروډکټ بل برابر نه د پروډکټ کنسنټریشن د ریاکټنټ کنسنټریشن نه برابر نه دی به یونټ جوړیږي یونټ به څنګه جوړیږي خجی دا ریاکشن نه ګوره کیسی بولی کې د دولی کې مول پر ډیسیمیټر کیوب هول سکوير ډیوایډ بای د دله مول پر ډیسیمیټر کیوب نقشان دی ولی کې مول پر ډیسیمیټر کیوب هول کیوب خجی نو کیسی وسولی کې دا دو دی او دا درې یو او څلور نو دا یو د دې یو سره کینسل یو پاتې شو هغه یو د دې کې نو دوه پاتې شو دا ون ور مول پر ډیسیمیټر کیوب چې د دې ریاکشن کیسی شو مطلب دا کیسی بدل راتلی شي کله به یونټي او کله به یونټ نه نو دا هم یو باقاعده سکوز چې تاسو په ذهن کې چې تاسو ته یاد خجی د دین علاوه چې د دې امپورټنس سره دا ټاپک ته د کیس اهمیت سره نو ما ګور تاسو لیکلي دي چې دا مونږ ته د ډایرکشن اف ریاکشن په اړه کې ویل شي د کوم یو ریاکشن د جنرال ریاکشن علما A + B هغه نه C + D جوړیږي د کتا سو یو ریورس ایرریورسبل ریاکشن ته وګورئ کنه جی یو ایرریورسبل ریاکشن کوم چې د سی ایروي هغه ډایرکټ داغه د اندازه دی چې A + B نه بس C + D جوړیږي مطلب د ډایرکشن په فارورډ ډایرکشن کې او کتا سو ګورئ زموږ سره دلته کې دوه قسمه یو فارورډ ریاکشن چې کوم دا ایرو خو یو د لاندې چې ریورس ریاکشن کوم چې د لاندې ایرو متخی نو زه ما ته څه پته لګي زما په ریاکشن کې فارورډ ریاکشن روان دی اوس کنه ریورس ریاکشن روان دی نو ما ته د اندازه لګي دي شي نو کیسې ما ته دا خبره کولای شي خاوس دا څنګه د اندازه ما ته لګي دي شي د دې لپاره طریقه کار دا دی چې کله هم مونږ د کیسي د ایکویشن لیکو چې تاسو په پای کې پروډکټ کنسنټریشن به لپاسي او د ریاکټنټ کنسنټریشن چې هغه بلندي خو دا ځلې کم په کم ټایم کې دا ځلې کم د ایکویلیبرم په ټایم کې په کم ټایم کې دا ز ایکویلیبرم په ټایم کې لیکم او که چېرته کې زه د ایکویلیبرم د ټایم نه مخکې زه دا قسمه کنسنټریشن ولیکم نو هغه ته بیا ځکه یو سی وی ما ابم د پروډکټ کنسنټریشن او ډیوایډ بای ریاکټنټ کنسنټریشن بای خو چونکې د ایکویلیبرم د ټایم نه مخکې دا یا په ایکویلیبرم په ټایم وجو بیا به دا کیسی نو دی وجه موږ به د دین په سویلو راځي لکه ته د سپوز یو ریاکشن دی دا ریاکشن دی او د په 10 منټس کې کمپلیټ کیږي څونه منټ کې په 10 منټ کې کمپلیټ کیږي او ته 10 منټ کې نو ته 10 منټ پس در کې سی ګوري نو هغه به کیسی ایکویلیبرم حالت به خو ته په 2 منټ کې ګوري په 3 منټ کې نو ته بس کې ته دین هغه ویلیوز د پروډکټ کنسنټریشن براله د ریاکټنټ کنسنټریشن د خپل سیټ اپ د کمپیوټر سره لګیدل هغه سره ریاکشن دا د پروډکټ د ریاکټنټ کنسنټریشن وي ته په دې کې چې پټ کې نو که چېرته کې ستا سره کیو سی او کیسی برابر د خدا پته لګی چې ریاکشن په ایکویلیبرم کې دی او دوه ریاکشن تقریبا یو شانت روان دي او ځکه چې ګراف مونږ بیا جوړ کړو دا غن اندازو لګی چې پروډکټ تیز روان دی ریاکټن تیز روان دی نو چې ایکویلیبرم کې نو بیا تقریبا یو شانت چې د روان نو ډایرکشن فارورډ هم او ریورس می دوه ریاکشن به کیږي ځکه کمپلیټ کیږي نه او که څه د کیو سی چې ګریټر د کیس نه کیو سی سي ګریټر د کیس نه دی مطلب بدای چې ریاکشن چې نو هغه خجوس که د کیو سی زموږ سره ګریټری د کیس نه د دې مطلب دی چې ریاکشن خو لول ایکویلیبرم پکې نشته نو دا هم د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې کله کیو سی ویلیو ریشو چې دا غره ګریټری د کیس نه ایکویلیبرم نشته په دې ټایم کې بس تا ریورس ریاکشن خرواني مطلب ډایرکشن اف ریاکشن به ریورس طرف ته چې ایکویلیبرم طرف ته خبر لاړ شي چې کله کیو سی سمال لري د کیس نه کیو سی سي سمال لري د کیس نه بیا غ خبره دلته ایکویلیبرم نشته او ریاکشن بس تا فارورډ رواني مطلب دا دی چې ستا ریاکټنټ چې دا روان دي مخکې او پروډکټ چې دا جوړي نو په دې طریقه موږ د ډایرکشن اف ریاکشن چې هغه راو باسو
نو دا د دې خبرې وضاحت شو چې دا مونږ ته ډایرکشن اف ریاکشن ښیي. اوس دا مونږ ته ایکسټنټ اف ریاکشن هم ښیي. دا څنګه ښیي؟ ګوره مونږ ته پته ده چې کې سي چې دی هغه برابر دی د پروډکټ کنسنټریشن ډیوایډ بای د ریاکټنټ کنسنټریشن. او دلته کې دې نه دام اندازه موږ لګولی شو چې کې سي پروډکټ ته ډایرکټلی پروپورشنل دی خو کې سي انورسلی پروپورشنل دی ریاکټنټ ته. نو چې کله کې سي ویلو زما سره ډېره زیاته غټه راغله مطلب 10 ریز ټو پاور 30 د یو ریاکشن کې سي راغله د دې نه به څه اندازه لګي؟ د دې د اندازه لګي چې ستا پروډکټ ډېر موجود دي. ستا څه موجود دي؟ پروډکټ چې دی هغه کافي موجود دي مطلب پروډکټ کنسنټریشن چې دی هغه کافي دی او اکویلیبرم طرف ته ریاکشن چې دی هغه تللی دی ځکه کې سي ویلیو راغلی ده پروډکټ پکې ډېر دي. که چېرته کې اوس تا سره کې سي چې دی سمال راشي او هغه دومره سمال راشي چې خالص په ماینسو کې ماینس 30 راشي د دې مطلب دا دی چې ستا ریاکټنټ ډېر دي. څه ډېر دي؟ ریاکټنټ ډېر دي مطلب دا ریاکشن ښه ریاکشن نه دی ریاکټنټ نه پړک جوړ شوي نه دي دا داسې اپریشیبل ریاکشن نه دی. نو دې وجې نه موږ ته دا پته هم ولګي زما ریاکټنټ کم دي ریاکټنټ ډېر دي مطلب پړک نه دی جوړ شوي نو ریاکشن شوی لا نه دی نو ماله کنډیشن بیا د هغې مطابق بدلول پکار دي. که چېرته کې سي چېرته راونډ اباوټ ونی یا 10 یا 4 یا 5 یا دا پته لګي چې ستا ریاکشن کې ریاکټنټ هم موجود دی پروډکټ هم موجود دی اکویلیبرم طرف ته تللی دی د دواړو ښه اپریشیبل اماونټ موجود دی. نو دا خبرې بیا په انډسټري کې عامې چې یو انډسټریالیست چې دی هغه ته که پروډکټ پکار وي چې بیا د دې کنډیشن مطابق پروډکټ راوباسي او که ریاکټنټ ورته پکار وي د هغې مطابق یې ریاکټنټ راوباسي. ښه جي بل پوینټ زموږ سره چې دی دی موږ ته ټیلز اس اباوټ کنډیشن فار ریاکشن یعنې اپټیمم کنډیشن. ما تاسو ته ووایي که نه چې د دې خبرو نه پس زه د اندازه لګولی شم چې زما د ریاکشن لپاره اپټیمم کنډیشن څه دي. ما ته په کم ټایم کې پروډکټ ډېر په کم ټایم کې به کې سي ډېری چې کله کې سي په کم کنډیشن ډېر وایي مطلب ستا پروډکټ ډېر دي ستا ریاکټنټ پکار دي نو ته هغه کنډیشن اندازه لګولی شي کم داسې کنډیشن دي چې هغه ریاکټنټ ماله کمی پروډکټ ماله کمی یعنې ریاکټنټ ډېری نو هغه کنډیشن مطابق به ته چې دی ځې او ته به بیا باقاعده چې د کې سي مطابق چې ته به د هغې نه پروډکټ یا ریاکټنټ راویستی شي. دې نه علاوه اکویلیبرم کنسنټریشن هم ماته چې نو راویستی شي چې په یو ریاکشن کې چې د اکویلیبرم شته شوی دی نو چې شوی دی د ریاکټنټ څومره مقدار دی د پروډکټ څومره مقدار دی دا ته موږ راویستی شو. ها اوس د دې نه علاوه موږ د کې سي چې دی دا په ډفرنټ ټرمز کې چې دی هغه ریپرزینټ کولی شو چې هغه په کورس کې خیر شامل نه دی خو چونکې ریلیټډ دی نو دې وجې نه یې کومه چې تاسو ته اندازه ولګي. یاد ساتئ چې مونږ چې کوم سیستا اکویلیبرم کانسټنټ وایو کې سي دا مونږ د پارشل پرشر په کیس کې چې دی هم ځای رولی شو کې پی دا ان ټرم اف مول فریکشن هم ځای رولی شو کې ایکس ورته وایي ان ټرم اف نمبر اف مولز هم ځای رولی شو چې هغې ته کې ان ورته وایي. نو یاد ساتئ چې دا زما سره هم اکویلیبرم کانسټنټ دي که چېرته کې تاسو ته ام سی کیوز راشي چې تاسو په دې کې اکویلیبرم کانسټنټ چې دی هغه راوباسئ او په یو اپشن کې دی په بل اپشن کې دی بل اپشن کې دی بل اپشن کې دی او په ای اپشن کې آل اف دیز مطلب آل اف دیز بس لیکوي ځکه دا ټول زموږ سره اکویلیبرم کانسټنټ دی خو په مختلف ټرمز کې دي. دا یو چې دی ان ټرم اف کنسنټریشن دی دا ان ټرم اف پارشل پرشر دی د ګیسز دپاره دی دا ان ټرم اف مول فریکشن که زه چېرته کلکولیشن کوم ان ټرمز اف نمبر اف مولز کلکولیشن کوم نو دا زموږ چې دی ننني all about the PMDC چې کوم equilibrium چپټر سره ریلیټډ خبرې دي په دې کې د شیټلیر پرنسپل د کامن ان افیکټ او نورې خبرې پکې پاتې دي خو دا چې کوم د equilibrium سره ریلیټډ خبرې وي هغه ته مونږ وکړې او ټو د پوینټ لاړم د هغې ریزن دا دی چې چونکې پی سي کورس د سټوډنټ کړی خو ام سی کیوز کم راځي څنګه راځي نو د هغې مطابق مونږ خبرې پکې وکړې. نو زما چې دل سبسکرایب کوئ هم د خپل فرینډ سره شیر کوئ هم او انشاءالله په دې که څه کمی به شي نو زموږ سره شیر کوئ چې د وخت سره هغه امپروف کوو او نورې ښې ویډیوز او نور ښه مواد انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې پرزنټ کیږي. نو تر هغه ټایم پورې ستاسو نه اجازت غواړم د خدای په امان خدا حافظ.